الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، صدقة الفطر دا څه شی دی؟ یعنی صدقة الفطر دا په چا واجب ده او د دې مصرف څه دی، دا به چاله ورکوو او د دې مقدار څه دی؟ نو په دې دریو عنواناتو زه تاسو سره یو څو خبرې کول غواړم د شریعت په رڼا کې. اوله خبره دا ده چې صدقة الفطر کبي ته چې موږ سرسایه ویو، دا به څوک ورکوي؟ دا په چا باندې واجب ده؟ نو علماء امت فقهای ملت فرمایي چې یو سړی دومره مالدار دی چې په هغه باندې زکات واجب دی، یا زکات پې واجب نه دی لیکن د قرض او د ضروري اسبابو نه علاوه، سازو سامان نه علاوه د هغه سره د دومره قیمت مال پروت دی چې د هغې هغه قیمت چې دی هغه زکات ته رسي، یعنی 52.5 توله سپینو زرو ته رسي. نو په داسې کس باندې صدقة الفطر د اختر په ورځ باندې سرسایه ورکول دا واجب دي. بیا برابر خبره ده که په دغه مال د باندې کال تېروتې وي او که نه وي، دغه مال د تجارت وي او که نه وي، خو په دغه سړي باندې سرسایه ورکول د اختر په ورځ دا لازم دي. دغه شان محترم سامعین، څنګه چې سړی مالدار وي د هغه سره مال وي، دغه شان که زنانه سره هم څه مال وي د خپل د قرض او د ضروري سازو سامان نه علاوه د هغې هغه قیمت د 52 توله سپینو زرو ته رسي، نو په هغې باندې هم سرسایه ورکول دا واجب دي. اوس په کوم سړي چې سرسایه واجب شوې ده، دغه شان په هغه باندې د هغه د نابالغو ماشومانو، د بچو، هلکانو او د جنکو ټولو سرسایه ورکول هم واجب دي، دا به دې ورکوي. البته کومه زنانه باندې چې سرسایه واجب شوې ده، نو هغې باندې ضروري نه ده چې هغه خپل د نابالغه بچو یا هغه مطلب د خپل د خاوند یا د مور او پلار د هغوی سرسایه ورکړي، په هغې باندې دا لازم نه ده، بلکې هغه به صرف او صرف څه کوي، خپله سرسایه ورکوي او د بل چا سرسایه په هغې باندې نشته دی. اوس د دې مصرف سره دا به چاله ورکو، په کوم ځای کې به ورکو؟ نو هغې کې علما فرمایي چې کوم ځای کې موږ زکات ورکو، په هغه ځای کې به سرسایه ورکو. په کوم ځای کې چې موږ زکات نه ورکو، په هغه ځای کې موږ سرسایه دا به هم نه ورکو. البته علما دا فرمایي که چېرته یو غیر مسلمه دی، هغه غریب دی، وسې نه کېږي، بېوسه دی، نو هغه ته سرسایه ورکولی شي، خو زکات هغه باندې دا نه کېږي. بله خبره دا ده چې دا به په کوم ځای کې ورکو؟ نو هغه به غریب له، فقیر له، مسکین له، یتیم له، داسې کونډې دي، زنانه دي، هغوی له چې هغوی له سړی ورکړي، د هغو ضروریات وغیره پې ترسره شي. د دې نه علاوه صدقة الفطر چې دی، سرسایي پیسې چې دي، هغه موږ په جومات کې نشو ورکولی، په اسپتال کې نشو ورکولی، د اسپتال چې کوم مشینریانې دي په هغې کې موږ نشو ورکولی. دغه شانته چې یو آفس جوړیږي یا یو لار جوړیږي وغیره، په داسې ځایونو کې موږ صدقة الفطر دا نشو ورکولی، هغه ځای کې ته دې ورکول دا جایز نه دي. اوس د دې مقدار څه دی؟ مقدار چې دی هغه د شریعت دې له کوم کوم څیزونه ښودلي دي، نو دې لپاره خرمۍ ښودلې ده، غنمې ښودلي دي، اوړی ښودلي دي، دغه شانتې وسکي وغیره چې څومره ماکولات دي، د هغې نه یو سړی دا ورکولی شي. آیا د هغې مقدار به څه؟ نو د کجوري مقدار چې دی هغه علماو یو صاع ښودلی دی. د صاع زموږ ستاسو په دې عرف په اعتبار سره دا تقریبا 3.5 کیلو راځي، چې دغه 3.5 کیلو خرما یا د هغې هغه قیمت دا موږ څه کو، یو غریب له ورکو. یا مطلب وسکي دي، هغه هم دغه یو صاع د 3.5 کیلو دي، چې هغه 3.5 کیلو وسکي یا د هغې قیمت دا موږ یو غریب له ورکو. یا مطلب اوړه شو، نو هغه هم تقریبا دغه 2 کیلو، چې د 2 کیلو اوړه یا د هغه قیمت دا موږ یو غریب له ورکو. دغه شانتې غنم که یو سړی ورکوي، نو هغه نصف صاع دی، تقریبا د هغې نه په کم 2 کیلو جوړېږي. نو دغه په کم 2 کیلو غنم یا د هغې قیمت دا یو غریب له ورکول څه دي؟ دا لازم دي. دغه د یو کس سره سرسایه ده. د دې نه علاوه که بالفرض موږ یو سړی چیني ورکوي یا اوړه ورکوي، مطلب وریجې ورکوي یا میده ورکوي، نو هغه به دغه د غنمو چې کوم مقدار دی په دغه مقدار سره به ورکول لازم وي. بله خبره دې کې دا ده، اوس چې موږ کوم شیز ورکوو،
نو داسې شی ورکول پکار دي سرسایه کې چې کوم شي ته د غریب ضرورت دی، مطلب د غریب یو شي ته ضرورت دی موږ هغه ورکو هم بهتره خبره ده. یا د کوم څیزونه چې ترې تذکره ما وکړه دا ورکول هم ټیک دي، خو که بالفرض علما فرمایي هغه شی ورکول پکار دي کوم کې چې غریب ته فایده وي، د هغه ضرورت وي، د هغه ضرورت به ترسره کېږي، د هغه مسله به حل کېږي. نو بهتره دا ده چې موږ هغه له قیمت ورکو، د دغه څیزونو چې څومره قیمت دی موږ هغه ورکو. لکه مقامي علماو او زموږ مقامي علماو 140 روپۍ د یو کس سرسایه لګولې ده چې دا یو کس سرسایه موږ راواخلو یو غریب فقیر مسکین له موږ څه ورکو، دا بهتره خبره ده. بله خبره دی کې دا ده ما دا عرض وکړه چې کوم شي کې د غریب فایده ده، د غریب هغه مسلې په حل کېږي، موږ له هغه شی شنتې قیمت ورکول پکار دي. نو دې کې هم بهتره به دا شي چې یو سړي باندې صدقه فطر واجب شوی ده، صاحب مال والا دی، مطلب ډیر مال والا دی، نو هغه له بهتره دا ده او ثواب خبره دا ده چې هغه د وسکو چې کوم قیمت دی مطلب هغه ورکي، یا د خرما چې کوم قیمت دی 3 کیلو هغه ورکي. نو ضرورت به هغه ترسره کېږي. مثلا لکه یو سړی صاحب طاقت والا دی، صاحب مال والا دی، هغه د خرما قیمت ورکي، نو د خرما کیلو چې دی مطلب هغه چې راټولیږي دغه 3 کیلو 3 کیلو د هغې نه جوړېږي 900 روپۍ شولې کوم چې نارمل خرما ده. یا مطلب یو سړی وسکي دخ کوي، نو د وسکو چې کوم قیمت دی په 1400 روپۍ نو هغه ورکي. نو غریب فایده چونکې په دې کې ده، نو داسې نه چې کوم سړی د ډېر طاقت والا دی، ډېر مال والا دی، ډېر عزت والا دی، هغه هم 140 روپۍ ورکوي، او کوم چې مطلب سنه سره دغه ټایم کې به سرسایه واجب شوې ده هغه هم 140 روپۍ ورکوي. نو ټیک شوله ادا شوله، خو د غریب فایده په دې کې ده چې یو سړی 1400 روپۍ ورکي یا مطلب 200 روپۍ ورکي، د ټول افرادو سرسایه راټوله کړي، نو خامخا د غریبو د هغوی هغه مسایل به پرې حل شي، د هغوی چې څومره ضرورت دي هغه به پرې حل شي. نو دې خبرې کې دا اهتمام کول پکار دي چې کوم زیات طاقت ور دي هغو له چاله الله مال ډېر ورکړلی، هغو له پکار ده چې سرسایه هغه د وسکو د کشمشو چې کوم ترتیب دی په هغې سره ورکړي، یا د خرما چې کوم ترتیب دی په هغې سره ورکړي. نو دا کې د غریب فایده هم ډېره ده، ثواب پکې هم ډېر دی. او کوم عام چې دي د ګزاردار هغه 140 چې کوم عامه سرسایه ده هغه ورکول لازم دي. بله دې اهمه خبره دا ده چې یو سړی د چا طرف نه سرسایه ورکوي یا د بل کس نه ورکوي، نو یو بل په ځای چې ورکوي نو هغې کې اجازت اخیستل لازمي دي. مثلا زما طرف نه یو سړی سرسایه ورکوي یا زه د یو کس د طرف نه ورکوم، نو ماله د هغه نه اجازت اخیسته پکار دي چې ستا طرف نه زه سرسایه ورکوم. نو که اجازت وشو په دغه صورت کې دا به ښه وي، او که اجازت نه واخیستی شي د یو بل نه سرسایه ورکړی شوله نو دغه علما وایي چې دا جایز نه دي. البته سړی چې د خپل ښځې نه عام طور په هغې کې د اجازت ضرورت نه وي، نو که سړي د خپل ښځې سرسایه ورکړله نو هغې کې څه قباحت څه مسله نشته دی، هغه څه ده جایز کېږي. جی نه ټیک ده. ګوره کوم سړی چې د یو سړي بالغ، ما خو د نابالغو خبره وکړه چې په کوم سړي سرسایه واجب ده په هغه باندې خپل د نابالغو بچو هم جایز ده. اوس بالغ ماشومان هلکان پکې هم شته دی، د هغو څه کاروبار نشته دی، څه کړي نشته دی، مطلب د پلار سره اوسېږي، نو په هغه صورت کې که پلار د خپل بالغو او د نابالغو بچو ټولو سرسایه ورکوي بس هم ټیک ده، د هغوی نه څه کېږي هغه ادا کېږي. نو په دې کې بهتره خبره دا ده چې دا موږ چې کوم زموږ رشته داران دي هغوی له ورکو، مطلب د هغوی وس نه کېږي، نو هغوی له موږ په داسې طریقې سره ورکو مطلب چې هغوی پرې ناراضه نه شي، یا مطلب د هغوی د کور د ضرورت څیزونه دي هغه به واخلو، مطلب ماشومان له بیزار یا بل داسې شی واخلو، یا د هغوی د کور خرچې راشن ضرورت دی هغه به واخلو. د دې نه علاوه که بالفرض رشته داران نه وي، بیا چمګاون کې چې څومره غریبانان دي، یتیمان دي، کونډې دي، هغو له ورکو. د دې نه علاوه بیا لرې ځای ته بیا څه کوو، بیا په درېیم ځل منتقلو. او بهتره خبره علما فرمایي چې د دې بهترین مصرف چې دی هغه دیني مدارس دي، ځکه دیني مدارسو داسې خپل څه مستقل څه عمدن نه وي، همدغه د عوامو په تعاون سره چلیږي. نو که یو سړی صدقةالفطر دغه سرسایه چې ده دا د دیني مدرسو چې کوم طلبا دي هغوی له ورکړي، د هغوی په خوراک څښاک علاج معالجه وغیره په ضروریاتو باندې صرف کړی شي، نو په دې صورت کې به سرسایه به هم ادا شي او د صدقه چې کوم صدقه جاریه ده هغه به هم څه شي وشي.